د KKK تنظیم که یو طرف ته د علاقې د پرمختګ لپاره د علاقې د ولس سره هر قسمه ښېګڼې کوي، نو بل طرف ته دوی د پښتون هغه زوړ د حجرې رواج ته ډیره توجه ورکړې ده. نن د تنظیم ملګري د کوکارۍ په علاقه د شهنشاه حجره کې راټول شوي دي چې پکې د ژوند د مختلفو شعبو سره واسطه لرونکي خلک شامل دي. کشران مشران د یو بل سره د ښه ژوند تېرولو او په علاقه کې د خوشحالۍ راوستو لپاره خپلې مشورې ورکوي. په دې حجره کې د علاقې یو زلمی شاعر غنی ملال هم د حجرې خوند رنګ له ښکلا ورکړه او د خپل کلیوال کاروان لپاره یې لیکلي شوي شعرونه وړاندې کړل. دا قافله به په تندۍ په هله هله بیایو، خپل کلیوال کاروان به موږ تر منزله بیایو. دا قافله د دې دور د ځوانانو ډله، دا قافله د سپین روبو مشرانو ډله، دا قافله ده د بېوسه غریبانو ډله، دا قافله ده د بې پلاره ماشومانو ډله، دا قافله ده د نړۍ د یتیمانو ډله، دا قافله د هرې مور د دعاګانو ډله. د غریب دړ به لکه خپل دړ تر ګوګله بیایو، خپل کلیوال کاروان به موږ تر منزله بیایو. ډېره مننه ملګرو. دا د قوم خدمت دی، هر یو درته به ځو. ملګرو دا د قوم خدمت دی، هر یو درته به ځو. داسې به نه وایو چې څه به کوو او چرته به ځو. مرهم په لاس هر یو زخمي ځیګر ته به ځو. خیر دی که خپې راله پولۍ کې د غره سر ته به ځو. کوشش پکار دی د تیارو نه سپین سحر ته به ځو. د رنځ طبیب به د رنځور کور ته پخپله بیایو، د رنځ طبیب به د رنځور کور ته پخپله بیایو، خپل کلیوال کاروان به موږ تر منزله بیایو. د خپل کلیوال کاروان مشر خانجي وایي چې په تېرو وختونو کې حجرې د پښتنو په سماج کې یو ځانګړی حیثیت لرو. دا د ماشومانو د زده کړې یو تربیتګاه وه، د ځوانانو د بحث مباحثې مرکز او د محلې د مشرانو د دمې ځای و. دلته به د کلي ولس جرګې او د روزانه سرګرمو خبرې اترې کېدې، د معاشري ستونزې به هوارېدې. دا د دوستانو دپاره د خوند رنګ او د دشمنانو دپاره د امن ځای و. که چېرې یو قاتل به هم د چا دیرې ته ور دننه شو، نو ده ته به مکمل تحفظ میلاو شو. مېلمنو، مسافرو او بېکوره خلکو دپاره به د حجرې دروازې هر وخت خلاصې وي. د چای روټۍ دپاره به نه مخصوص وخت و نه به تپوس، هر وخت به لکه د لنګرخانې ساده خوراک تیار و. ځکه خو میلمه دال روټۍ تیار دي د هر پښتون تکیه کلام و. د ټولې محلې غم خادي او ښه بد به په حجره کې و، او ټول محلهدار به پکې ښه په نره شریک و. حجره یو قسمه د محلې او کلي سماجي مرکز و. داسې حجره به نه وه چې چېرته به رباب، منګې، چیلم او ډول نه و. د موسیقۍ محفل به نه و، د تاش لوبه او ګوتۍ به نه وه، او د شپې د 1-2 بجو پورې به پکې ناسته وه. خو افسوس چې د ټکنالوژۍ، موبایلو او د فیسبوک د شور شرابو په دې دور کې د حجرو هغه سرګرمۍ په زوال شوې او د پښتون سماج د اهمه اداره اوس د ماضي حصه شوه. حجرې ورانې یا بندې شوې او که چېرته شته هم، خو هغه صرف د مخصوص میلمنو دپاره دي او نور خوند یې ختم شوی دی. د خپل کلیوال کاروان مشران وایي چې د مسلو، پریشانو او ځانځانۍ په دې موجوده دور کې د حجرو هغه رواج بیا را ژوندی شي، نو د اتفاق، اتحاد او یووالي سره به نورې ډېرې ستونزې هم هوارې شي او معاشرتي سکون او سماجي امن به بحال شي. صمد انجم، پاسون نیوز، کوکارۍ، سوات.